بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماعة محترم معزز مسلمانان ورنو، نفس او د نفس تابعداري دا یو ډیر لویه ګناه ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې نه منع فرمایلې ده، او الله جل شانه هم قرآن کریم کې فرمایي داود علیه السلام ته خطاب کې کوم آیت چې ما وویل نو الله جل شانه داود علیه السلام ته فرمایي: اے داود علیه السلام، ته ما په ځمکه کې یو خلیفه جوړ کړی، خپل یو نائب مې جوړ کړی. الله جل شانه داود علیه السلام ته بادشاہت ورکړو په ځمکه کې. فاحکم بین الناس بالحق، ته د خلکو په منځ کې په حق سره فیصله کوه. یعنې د خلکو درمیان کې کله کله خلک فیصلې راوړي، نو ته هغه فیصله چې ده په حق باندې کوه، کوم چې د الله جل شانه حکم دی په هغې طریقې باندې هغه فیصله کوه. ولا تتبع الهوى، او ته د خپل نفس تابعداري مه کوه. فیضلک عن سبیل الله، که چېرې د نفس تابعداري دې وکړه نو ته به د الله جل شانه د لارې نه هغه به ته بټکاو شي، او د الله جل شانه د لارې نه به ته لرې شي. زما عزتمندو، دا نفس یو داسې څیز دی چې دا انسان کله د دې پیروي شروع کړي، اطاعت یې شروع کړي، نو دا انسان چې دی په لوی لوی ګناهونو کې مبتلا کېږي. اوله کې به انسان یو وړوکی خواهش کوي، هغې پوره کولو پسې به ګرځي، نو چې هغه پوره کړي بیا به بل خواهشي بل خواهشي، نو تر دې پورې چې دا نفس په دې کفر ته ورورسي. دې وجې نه احادیثو کې راځي، رضا رضی الله تعالی عنه نه روایت کې فرمایي چې کله بني آدم سحر کې او د سحر وخت راپاسي، نو دا عمل او د خواهش چې دې میلاپ وشي، د انسان عمل د خواهش تابع شي، نو د ورځ چې کوم دی هغه به خراب شي، او چې کله خواهش د ورځ تابع د عمل تابع شو، نو د ورځ چې ده هغه به سم شي. نو دې وجې نه موږ تاسو له پکار دی چې د خپل نفس چې دی هغه په اطاعت باندې او هغه د عمل تابع کو، او اطاعت باندې هغه مجبور کو. دې وجې نه د ښه نفس په باره کې راځي الله جل شانه چې کله دته وفات راولي، نو دغه وخت کې ورته فرښتې وایي: اے مطمئن نفسه، راوځه د الله جل شانه طرف ته لاړ شه، او د الله جل شانه په نیکو بندګانو کې داخل شه، د الله جل شانه په جنت کې داخل شه. زما عزتمندو، یو بزرګ په باره کې راځي چې هغه ډېر زیات د الله جل شانه عبادتګارو، او دا کس چې و دا نیک کس دا بزرګ د حضرت ابراهیم علیه السلام په زمانه کې و. نو فرمایي چې ده به په هوا کې عبادت کوو، په هوا کې به د الله جل شانه ذکر او اذکار دا به په هوا کې کوو. الله جل شانه ورله هوا تابعداره کړې وه. یو وار ابراهیم علیه السلام دله تپوس کې پوښتنه ترې کوي: ای د الله ولي، ما ته حال ووایه، څنګه ته د الله جل شانه د هوا ستا تابع کړې؟ نو هغه ورته په جواب کې وي چې ما صرف یو کار کړی، هغه کار مې دا کړی چې د خپل نفس کم خواهشات چې دي هغه ما پرېښودي دي، او خپل نفس چې دی په هغې باندې ما قدم کېښودی، د الله جل شانه اطاعت مې قبول کړی دی. نو چې ما د الله جل شانه اطاعت قبول کو او د نفس نه مې خپل ځان هغه بیرته کو، نو الله جل شانه زما دعاګانې هم قبولې کړې. الله جل شانه زه خپل ځان ته هم نږدې کړم. دې وجې نه ما دعا وغوښتله، الله جل شانه ځانو کې هواګانې زما لپاره مسخر کړې، او زه اوس په هوا کې هم د الله جل شانه عبادت کوم. زما عزتمندو، نفس دا ډېر ناکاره څیز دی، او نفس چې دی دې وجې نه احادیثو کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درې څیزونه داسې دي چې دا هلاکونکي او دا هلاک کوونکي څیزونه دي. یو شح مطاع، یو هغه بخل دی چې د هغې تابعداري وشي. دویم نمبر وهوى متبع، هغه خواهشات دي چې د هغې تابعداري وشي. انسان زړه کې دننه یو خواهش، یو خبره
هغه راوچته شو هغه ناجایز هم ده او د انسان د لګیدل او د خواهش پوره کوي نو داسې سیمه د انسان هلاکي او اعجاب المرء نفسه او د شانت کی یو کس خپل ځان خغړي او د شانت کی تعجب کیو او خپل ځان چې کوم دی هغه ورغني او خپل ځان کی تعجب پیدا کوي ځان ورته سخکاري نو د درې سيزونه چې دي یو بخل او یو د شانت کی د نفس تابعداري او یو د شانت کی انسان خپل ځان خغړي نو دا درې سيزونه چې د هلاکت سيزونه دي د دینه موږ تاسو له ځان پکار دي چې ځان ته وساتو مته مخې د احادیث لوستو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما تحت ظل السماء اله يعبد اعظم عند الله من هون جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مان نه لاندې مخپز مکه باندې د نفس نه علاوه بل اله نشته داخله کې چې عبادت کوي یعنی کوم تاسو سوچو کو خلق د بوتانو عبادت کوي د اورم کوي د غشان د نور د سپوږمۍ هم کوي قسمه قسم خدایان خلق ځان له نیولې سو د بوتانو کوي لیکن د ټول له عبادت چې کیږي محفظ مکه باندې هغه د نفس او د خواهش عبادت کوي الله جل شانه دې موږ تاسو ته ټول ته د نفس تزکیه را نصیب کړي الله جل شانه دې موږ د نفس د پیروي نه هغه نه وساتي او د نفس د اطاعت نه الله جل شانه موږ محفوظ وساتي جزاكم الله خير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.